د انسان قدر هغه ځای کې وي چې قدردانو خلکو کې پروت وي، پیژنګلو خلکو کې چې ستا په ټیلنټ، ستا په تعلیم، یا ستا په خدمت، یا ستا په کسب، ته کسبګر یې او په یو څیز پوهېږې، نو چې کوم کس ستا په هغه فن باندې پوهېږي هغه به ستا قدر کوي. یو ځل یو پلارو یو زوی له یو ګړۍ ورکړه، ویلې ورشه بچیا. هغه زوی ډېر زیات احساس کمترۍ کې مبتلا و، نو یو ګړۍ وله ورکړه، ډېره قیمتي پخوانۍ ګړۍ وه. وایي دا ماته د نیکانو نه پاتې شوې ده، د 200 کالو زړه ګړۍ ده. وایي ته ورشه زرګر نه د دې د قیمت تپوس وکړه. هغه زرګر له لاړې، هغه ورته ویلې دا څیزونه خو اوس بازار کې نه خرڅېږي، خو زه زوړ شی دی زما خوښ شو، یو 50,000 روپۍ به دله درکړم. خو پلار ورته ویلې خرڅوی مو، صرف قیمت تپوس یې وکړه. 50,000 روپۍ قیمت هغه وګرځو. بیا لاړې، پخوا به د ګرو دوکانونه و چې یو پیسې به ستا په کار وي، تا به ورسره یو شی ګرو کې غوښتو تاله به پیسې درکولې. نو دا هغه د ګرو دوکان ته لاړې، ویله زما څه پیسې په کار دي، هغه له څه شی به را سره ږدې؟ نو چې څومره به تا قیمتي څیز کې غوښتو ډېرې پیسې به دله هغوی درکولې قرض. ویل جي دا ګړۍ ده، وایي په دې ګړۍ به در 1500 روپۍ قرض درکړم، د دې نه زیات نه درکو، ځکه که سبا به قرضداري پیسې نه شو ورکولی، نو هغوی به هغه شی خرڅ کو، ځان له به یې د پیسې وصولولې، نو د هغې مقدار باندې بیا تا سره قرض کو. ویلې زه مشوره کوم. بیا عزتمندو دغه رنګې سبزۍ والا له کور خو والا ورغلی، هغه ورته ویل وروره دا خو زموږ شی نه دی، په دې څوک څه کوي، دا خو زوړ شی دی، چېرته کباړ کې خرڅ کا، که یو پلیټ کلولو ته دې زړه کېږي خیر در باندې به وخورو، خو دا خو څه شی نه دی. بل ورته یو بادرنګ به دله درکړو که بادرنګ ته دې زړه شوی؟ هغه ویل نه، بادرنګ مې په کار نه دی، خو به د دې تپوس مې کوو. ویل د دې څه نیم سیر ټماټر به دله درکړو که کور کې دې په کاري. بیا راغلی پلار ورته وایي بچه دا عجایبګر ته یوسه. عجایبګر هغه څیز چې هلته عجیبه عجیبه څیزونه پراته او دا کسان عجایبګر مالکان دا ګرځي داسې ناشنا اشنا او انټیک څیزونه پیدا کوي. نو چې هغې له ورلو ویل د دې دا څیز، ویل دا خو ډېره زړې زمانې ګړۍ ده را پیدا کړې ده، ډېره ناشنا ګړۍ ده. ویل داسې څیزونه خو موږ ته پکار دي، موږ د عجایبګر ته ږدو. ویل څه به راله راکړي؟ وایي 15 کروړه روپۍ به دله درکړم، خو داسې یې موږ له راکړه 15 کروړه روپۍ. نو بهرحال واپس چې رالی، نو دې زوی ته دا پلار ورته وایي چې بچه څه پوه شوې؟ هغه ویل اوس پوه شومه چې د انسان قدر هغه ځای کې وي چې قدردانو خلکو کې پروت وي، پیژنګلو خلکو کې چې ستا په ټیلنټ، ستا په تعلیم، یا ستا په خدمت، یا ستا په کسب، ته کسبګر یې او په یو څیز پوهېږې، نو چې کوم کس ستا په هغه فن باندې پوهېږي هغه به ستا قدر کوي. دې وجې نه دې کې د علماو دپاره، طلباو دپاره، دکاندارانو ټولو دپاره چې کوم دی لوی عبرت دی. یو دکاندار دی هغه د توک سودا خرڅولی شي، نو هغه له پرچون وخت کې ځان ضایع کول هسې فضول کار دی. پرچون کې همدغه سوداګانې دي، دغه دردسر دی وروره، لس واله او لس ماله او تا ته مې قرض او کله جنګ کله جګړه، دا قیسې شته دی کې. نو تاله الله پیسې درکړي دي، لاړ شه غټ میدان ته وځه. او دغه شان تعلیمي حوالې سره یو انسان کې لوی ټیلنټ دی، بهر ملک ته لاړ شي، ښه ډیګري حاصله کړي، اعلی کالج کې سبق ووایي. دغه رنګې یو طالب علم دی، هغه له الله ذهن ورکړی دی، ذهانت ورکړی، پکار دی چې غټې ادارې ته سوچ وکړي، غټې ادارې ته لاړ شي. ضروري نه ده چې شاګرد عزتمندو کمزوري، استاد هم کله نه کله کمزوري، استاد ته هم پته نه لګي چې دا سړی څومره قیمتي دی. نو د خپل بازار ته به عزتمندو ځان رسې، که هغه د علم بازار دی، که د رزق بازار دی، که د دکاندارۍ بازار دی، یا تا کې هر قسمه مهارت دی، هغه سی به او هغه ځای ته وړې، نو د هغې قدر به پیدا کړي.